الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد. خير الناس من ينفع الناس. يوزل درود شريف وي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معزز و محترم دی حضرت دی بنیر په حواله باندې خلفاء حضرات تشریف فرما دي او مخدوم و مکرم زمونږ د پیر و مرشد کشر رور حفیظ الرحمن چاچا صاحب او یم دی سفر کې زمونږ د مخدوم صاحبزادہ پیر طریقت رهبر شریعت قاری عتیق الرحمن صاحب سفر کې د بنیر الحمدلله و شکر لله چې د حضرت زمونږ د بنیر سره ډېر بې کچه محبت و. د بنیر یو ملګری چې هلته تللی دی نو د هغې محبت سله چې د هغه زمونږ مشران سابق صاحب دامت برکاتهم مولانا فضل واحد صاحب او حافظ فضل معبود صاحب او زمونږ استاد محترم شهید مولانا فضل ودود صاحب د هغوی د سر دی دا تاج چې د حضرت د بنیر والا سره مینه دا د هغې د وجې وه او د حضرت بار بار تشریف هم دلته وه. بیګا ما خپل مجمع کې هم دا خبره وکړه چې د حضرت د ژوند اخري سفر بنیر ته شوی او د بنیر نه واپس سره موږ لاړو بیا یې چېرته دا سفر نه دی شوی حتی کې چې د الله رب الجلال سره میلاو شو او بیا هم زمونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د حضرت تمام رونه دا د حضرت په ژوند کې د خپلې زمانې اولیاء هم دي پیران هم دي او د هغوی مریدان هم دي او دا ډېره لویه د سعادت خبره ده چې د حضرت څلور واړه بچي دا د حضرت د اجازت لاندې دي او ډېره لویه د اعزاز خبره ده چې د حضرت نوسی هم د حضرت مجاز دی او د هغه ته اجازت میلاو دی. زما په خیال باندې زما د کم عمرۍ او د کم علمۍ په تاریخ کې ما په خیال ما داسې نه دي لیدلي او زما والد صاحب زما پیربایي هم دی نو ما چې جنازې تلم نو ما هغوی ته تذکره نه وکړي ځکه هغه صاحب فراش دی سارت بدریو لاسونو کې مونږه حضرت ته سلام نه راوستی نو زه چې واپس رالم ما کو هغه خبر شوی نو صدمه به ورته ډېره نو ما هغه ته تسلي ورکړه زما ترزوی خبر کړی بیا زمرونو ته وی چې دې ډېر مغموم دی سابق صاحب او د دوی نور د حضرت خلفا مریدان ډېر مغموم دي. زه چې واپس درېیمه څلورمه ورځ رالم نو زه یې راغوښتم ما دوی بچي خفه کېږم مونږ د الله په قضا باندې رضا یو او ستا و زما مرشد ځان له ډېره لویه زمینداره کړی او الحمدلله د هر طرف نه به هغه ته خیر و برکات رسي. تیره مجمع کې زمونږ ذکر مجلس ماهانه په هغې کې 3 لکو درود شریف او تقریبا 8 یا 9 ختمونه بیاګه تقریبا 80,000 پیرې هغې ملګري پوره کړل 80,000 پیرې کلمه مبارکه ختم وشو یاسین شریف ختم وشو او 8 پیرې د قرآن عظیم الشان ختم وشو او دا ټول زمونږ د سلسلې ملګري دي او دا ټول تر ټوله حضرت ته ډالۍ کوي. نن په دې مجمع کې الحمدلله و شکر لله تقریبا 14 ختمونه د قرآن عظیم الشان شوي ووایي الحمدلله داسې ستړي ناسې دې باندې به حضرت خوشحالېدو. حضرت ما معمول دا دی تاسو ته هم وامه چې خپلو مشرانو ته دا ډالۍ لېږئ زما خپل عادت دا و چې کلم ما حضرت ته یا اوس صاحبزاده ته ټلیفون کوم یا د حضرت ورور ته ټلیفون کوم خپل عادت مې دا دی
لس پیری کم از کم او زیات چې مې هر څومره ووي درود شریف شروع کړم او دا وایم چې د دې ثواب به زموږ شیخ ته ملاویږي چې څو پورې زه د هغوی سره خبرې کوم. نو ما یو ورځ حضرت ته وویل چې او د میسج رالیږلی ما دومره درود ویلی دي. ما ورته حضرت زه خو یومیه تاسو له درود وایم. ما ته بچی تا خو ما ته نه دي ویلي. دې خپلو مشرانو ته دا ډالۍ لېږئ درود شریف ذکر اذکار. مخکې مې تاسو ته ویلو زموږ دا مشران په دې نه خوشحالېږي چې تاسو ته ښه پر تکلف کانې کېدی. زموږ د مشرانو زموږ د شیخ همیش دپاره دا یو موقف و چې دنیا کې خواره شئ. صحابه اکثر دامت برکات هم ناست دی. بالکل زه آخري سفر کې ورسره ناست وم چې کله بیا اسپتال ته منتقل شو. د صحابه اکثر بچي ورته نمبر باندې خبرې وکړې. صحابه اکثر ته ووایي څه پروګرام دی. صحابه اکثر وفرمایل زه خو روان یم چغرزو کې یو ځای کې ذکر مجلس و بل ځای کې ذکر مجلس و اوس بل ځای ته روان یم. حضرت د مرګ اشاره ورکړه خو موږ پې پوه نه شو. حضرت وفرمایل صحابه اکثر ته وي فلانیه ذکرونه کوه او ثواب ما ته رابخه. دا د مرګ لاره مو زمرونو خو مونږ ناسم جو مونږ ته پته نه. نو حضرت په دې خوشحالېدو ذکر مجالس د درود شریف مجالس. نو زه تاسو ته یو درخواست کوم دا ختمونه چې مونږ کړي دا مونږ حضرت ته ډالۍ کړي. یو درخواست تاسو ته کوم د حضرت وصیت نامه کې هم او د حضرت بالکل سیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صلی الله علیه وسلم بیا وایي صلی الله علیه وسلم بالکل اخرنی لمحاتو کې حضرت ام هانئ رضی الله تعالی عنها دا یا دغه دا یا بل بیبي د غالبا نوم زمانه یور شو دی وخت کې هغې ته وفرمایل چې دروازه باندې ودرېږه څوک مه راپرېږده ما سره میلمانه راځي. په دې کې په حسنینو کې حضرت حسین صاحب دروازې باندې راتو هغې نه پرېښود دیوال باندې چلانګ ولګو راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره میلاو کړو داسې او شا ورته وډبوله. دا اشاره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا منظر ښودلی شوی و چې ستا دان وسیبه په کربلا په میدان کې ستا امت چې دی دا به قتلی اومه او سر به بیا په نیزه باندې مچدي. اوس ما ته صاحبزاده صاحب د سفر کې وي 27-28 رمضان کې په دې کې حضرت صاحب خپل ټول بچي رابللی دي یو یو علاحدګۍ کې او داسې معانقه او سلام ورسره کړی دی لکه الوداعي. او صاحبزاده صاحب ما ته لارې باندې ووي چې زه به کله کلي ته تلم په دې اختر کې نو ما ته یې ته خامخا ځې ما چې او زه ځم بیا زر راځم بیا رسره سلام وکړو زما لاس خپل. زما وروڼو زه تاسو ته یو پیغام درکول غواړم او پیغام دا درکول غواړم چې د حضرت دا باغ تاله نشي. کومو ملګرو چې د حضرت نه اجازت اغستی و بیعت یې کړی و د هغوی اذکار نه دي پوره هغه حضرات هم او کم حضرات چې په دې مجمع کې نه وي ناست دي هغوی ته هم زما دا درخواست دی چې دا زمونږ محدوم و مکرم زمونږ د حضرت ژوند کې هم جانشین و د هغه وصیتنامه کې هم جانشین دی او د حضرت په تمامو اضلاعو کې خلفا د هغه جانشین دي. د حضرت ټول وروڼه د هغه جانشین دي د هغه وصي د هغه جانشین دی چونکې دا د دنیا یو ترتیب دی. صاحبزاده صاحب مشر دی د حضرت معتمد و حضرت په اعتماد کړو نو د حضرت په ځای مونږ ته دی. نو چې کومو کسانو نوی بیعت کول غواړي نو هغه به هم د مخدوم صاحب نه او زمونږ د قاري صاحب نه بیعت وکړي اوس د ذکر نه بس. او کم کسان چې تجدید کول غواړي هغه به هم وکړي. دې تجدید کې درته یو نقطه وایم دې مجمع کې اوس ناست دی زمونږ یو ملګری دی حافظ هم دی عالم هم دی. اوس ما ته په لنډو کې یو خوب وي چې زما څه وظایف پاتې وو هغه وظایف داسې وو چې ما پوره کړي نه دي نو ما بیګا ختم خلاص کړو او بیا مې دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل شیخ پورې او بیا مې دا دعا وکړه چې زه به دا وظایف د چا نه پوره کړو. نو زه خوب وینم تهجد ټایم کې نږدې چې حضرت بنیر ته تشریف راوړی دی او د بنیر په مجمع کې غټه مجمع ده حافظان او علما پکې ناست او حضرت فرمایل د صاحبزاده صاحب نوم واغس قاریت قرآن صاحب کم ځای کې دی چونکې دا د خوب منظر دی. حضرت به ته په ویښه باندې خپلو بچو ته او وروڼو ته ساجیبه نومونه اخیستل. حضرت صاحب چېرته چاچا ته نوم نه دی اخیستی چاچا به یې ورته وي تاسو ته وایي ګل لالا وي الله اکبر نوم یې نه دی اخیستی 3 میاشتو کې بالکل.
نو دې خوب کې ورته نوم واغست چې فلانې کوم ځای کې دی نو حضرت راغی دوی او سټیج باندې کېناست کرسۍ باندې او زمونږ پیر و مرشد هغه پیر و مرشد چې زمونږ دپاره شب و روز دعاګانې کړې دي چونکې زه ګرځېدلی یم او صاحب صاحب زمونږ دا مشران ګرځېدلي دي ما د هغوی د شپې مناجات کتلی دي چې څومره ستاسو دپاره موږ دپاره جړلي دي هغه منظر تاسو نه شم بولی وخت ډېر مختصر دی نو د دوی په مجمع کې په ذکر مجمع کې کېناست او حضرت ذکر شروع کو نو زما هغې ملګري ما ته اوس خدا کې وي چې ما ته اشاره میلاو شوه چې حضرت د دوی په مجمع کې ناست او ذکر کوي د دې معنا دا ده چې مریدانو سمجدار شئ ویښ شئ یو ډېره لویه موقع ستاسو نه ضایع شوه چې ستاسو د خپل شیخ نه تکمیل د وظایفو ونه کو خو یاد ساتئ د الله عظیم غټ لوی در دی څوک محرومه کوي نه دا زمونږ مخدومان دي مونږ نه زمونږ خاندان د دوی نه د دوی په کورونو کې چې کم پالتو سپي پاتې کېږي او کمې پیشوګانې پاتې کېږي زمونږ خاندانونه د دوی غلامان دي او مونږ به د دوی د خاندان د غلامان نو تاسو ته دا پیغام در کومه چې تاسو کله ذکر مجمع خلاص شي نو بیا به حضرت چې کم زمون سلسلې ملګري دي اسکار نیمګړي دي هغوی تجدید وکړي او د هغې سره سره بیا نوی ملګري کوم بیعت کول غواړي هغه بیعت وکړي الله رب الجلال دا خدمونه په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي او